الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ما زبیر انجم سلامونه او نیکې هیلې ومنو. ګرانو راغلی یو ککیو بازار ته دا هفتې بعد راغلم. کوشش مې وما ویله چې په کومې ورځې میله وي په یګر ورځې باندې د ککیو بازار چکر ولګوه. ککیو بازار چې پنځم پر ورځې میله وي که چاته معلومات نه وي نو پنځم پر ورځې یعنې بود پر ورځې باندې دو راتلی شي او دلته د ککیو بازار خوندونه خوند اخیستی شي. په ککیو بازار چې قسمه قسم خوراکونه چې کوم دي هغه ډېر مشهور دي، خاص کر دا دي ولې کومې وړې چې دي پکوړیا ډېرې مزدارې دي او بیا د بنو پلاو خو ډېر زیات مشهور دي. نو دغسې که چېرې تاسو ککیو ته راغلو دلته پلاو نه هم خوند اخیستی شو، ورسره نوره ډېرې رنګینیانې دي. انشاءالله تاسو به خوند او مزه ونه واخلو. یو څو مسلې دي چې خلک ډېر نه پریشان دي. یو د بجلیو مسله ده او بله مسله دا ده چې د کومه میله چې د ککیو وله کېږي دا اکثر په روډ باندې وي. نو په روډ باندې ټرافیک ته ډېر زیات مشکلات دي. د حکومت نه درخواست کوي چې دغه دپاره د څه د متبادل جي انتظام وشي چې هلته خلک میله کوای شي. اوس چې کوم ملګري سره موږ تاسو ملاقات کوو، ایګه د بجلیو دوکان ده، دلته موږ د انجم LED بلفونه راوړي دي او دغه دوکاندار ته مو ورکړه. دو ډېر مطمئن دي د انجم LED بلفونه، بلکې د ککیو بازار چې څومره خلک دي ډېر ونه مطمئن دي، وایي چې رڼا ښه تیزه ده او خرچه ډېره کمه ده. نو راځو دغه ملګري سره خبرې اترې کوو چې دو څه مصروفیات لري په دوکان چې کوم کارونه کېږي او دې نه علاوه په دغه دوکان چې څه شی میلاویږي دا هر څه نه تاسو موږ خبرو. دا دوکان چې کوم دا کفایت الکتریک ورکس دې پاتې باندې دا دلته UPS سټیبلایزر په آرډر باندې تیارېږي او ورسره د موټرو ریوایډینګ او د بوزو دغو شیانو ریوایډینګ هم کېږي. تسلي بخش کار کېږي. تاسو کتای سو دلته واشن مشینان خلکو راوړي دي، دې نه علاوه ایر کولر راوړي دي او ډنډې بوزي دي. دغه خو تاسو بار وینو. نو تاسو راځو چې دوکان چې موږ ته وښیو چې دلته څه شی دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کفایت الله بھائی څرنګه طبیعت مو ښه ده؟ ښه ده الحمدلله. جی کفایت بھائی دا خبر وکړه چې دوکان مو څه ټایم نه شروع کړی ده او تعلیم مو څومره کړی ده؟ زبیر انجم صاحب میش خو اول ته ډېره شکریه ده کوي چې تاسو میش د غریب ماهویغه ته راغلوسته لیکونو ته شکریه. او میش دا ډېر فخر سره محسوس آی چې تاسو دغه پروجیکټ چې دا کلی علاقې ته تاسو لکه راسایي صحیح دا خلک لکه لاهور نه غوښتل تاسو ماشاءالله په کلی علاقې شي لکه دغه خلک ته تقسیمایي کنه. جی دا ډېره د فخر خبره ده او ډېر خلک ته سوالات ته ډېره مننه. او دغه نه بعد مو تعلیم چې دا مو تقریبا الکتریک ډیپلوما کړی او 3 ساله ماشاءالله. तो ये BA में इंशाल्लाह मुकम्मल कर ला. अच्छा उन्हें अब से लगे इंशाल्लाह. दुकान शुरुआत خپل کړای او والد صاحب دی یا سبل سو کوله؟ نه الحمدلله استوز نه شکل پرېږه شل به استوز متا ویل چې منه تدې کون ایسو بوسایشه لکه خپل مې شریک کړه. اچھا مطلب دا چې سبق سره تاسو د بجلی کار هم زده کوو؟ بالکل د کون مې خپل بجلی 4 مزه کړی و. په دې موقع باندې کدی استاد نام نه خلونو دا به استاد سره ډیره بې انصافي. تاسو استاد محترم نام څه ده؟ عرفان الله خان. اچھا عرفان الله خان والد نامې چې دا هغه مثل خانه ما ده دای چې د ککیه د هوس تیرې کې دا چره درات به سړک نه لونده تقریبا دی ترکا کې شه کېر دا. اچھا ګرانو کتونکو د دو خبرونو دا معلومیږي چې سبق سره تاسو مشتبکار دي چې څه هنر هم زده کو، ځکه چې تعلیم په خپل اهمیت او هنر په خپل باندې ده. نو عرفان بھائی کنن فی الحال نوکری نشته ده، خو دکان چې کوم د لپاره د نوکری نه هم زیات اهمیت لري او ان شاء الله دوا به وته کو چې وخت سره خدای پاک روغ نوکری هم ورکړي. جی دا خبره وکړه چې دلته کوم خدمات تاسو خلکو ته ورکوای، کوم سہولتونه تاسو سره؟ می سره خو د UPS مرامت ته نو وی وزړو اګه نه بعد د پلانټ سہولت یشته ده. اچھا او الحمدلله اسمه CCTV کیمرې انسټالیشن 4 یو خو سیده اونې ریګولیټر سټیبلایزر دغه 4 ماده. اچھا اونې چې تیم فرض کړی د سپیر پارت سامان ده د بالوفینا شلیغه شل دغه خرڅای. جی AC او DC AC کار خو اکثر خلک نه کوي کنه، وایي چې ټینشن ده. تاسو سم محسوسه و چې آیا ټینشن کار تاسو کوای سو؟ DC 410 چې ډیره مال خلک یغه نه کوي کنه پیځه ونه سانډي لکه
خوښېږي نه ډېره ماله ځکه چې ټیم هغوندې ښایي نه څرنګه نوم ډي سي ده داسې لکه د چارج ډي سي ده و چې سریغ شای وي لکه فرض کړئ تاسو یې میشته لکه مخکې ما بالفینه نه اغوستې دي اس بیا د نه اخولي چې تاسو ورغوندې دغه تیمه هغه ما پروجیکټ مې شریک کړه ده انچم په نوم باندې بالفینه دا نمونه چې تاسو چې شای نه روبوسي کا ډي سي وي یا هغوندې بجلی هغوندې چار کای نو میږ دا خوستا کای چې کدانه لکه شا کوالټي برابرېږي د تاسو انجمن یغه بالفې شي په دنا شا او موقع چې تیم دی الحمدلله ښه زبردست ریزالټ دی دا مې د خلک نه دغه خوښ کوي چې بل بلف ما وخلی دغه انجم کمپنی ول تیم بالف ته دا وخلی کا اي سي دا کا ډي سي دا ښه زبردست ریزالټ دی دا او د اي سي چې تیم دا وارنټي سره لکه دی ورکړي بالکل ګرانو کتونکو تاسو خو د کفایت الله بھائی خبرې واورېدلې دلته د کیمرو کوم سیټ اپ چې دا غوندو کوي ډېر په خپل طریقې باندې په خپل دکان چې ماشاءالله ټي وي لګولې ده ال سي ډي لګولې ده او باقاعده کیمرې لګولې دي ما کیمرامین تاسو شوای سینن کیمرامین کوم خدمات چې دی هغه متی الله بھائی تر سره کوي نو متی الله بھائی تاسو ګرانو کتونکو ته وشو د دکان نظر لشکې په وکړو دلته د کوم سپری دی او د نه علاوه دا یو پی ایسونه سټیپلایزر دو کوم ماشين چې لګولای دا مینول ماشين دا خو ډېر زبردست ماشين ده د په ذریعہ باندې دو کویلونه اچي په سټیټ باندې او لبرکت ادا سي دا چې کار ډېر مزداري دو کوم سټیپلایزر چې دا یا یو پی ایس ته یې ریزلټ ډېر فلای د ځکه چې کار سره دوه خواري کوي تاسو دلته نوي شیان هم کته ایسو د ګیس ولې استری هم ملاويږي د بجلی استری دي او ډي سي مرسیبل پمپونه دي دغه سه د اوبول پمپونه دي مختلف قسم لیزر دي پمپونه دي د اوبول او ورسره دلته د سپیر پارت سامان چې کوم دا هغه هم ملاويږي نو غرض دا چې تاسو په دغه دکان چې هر قسم ضرورت پورا کېدای شي د نه علاوه کفایت الله بھائی پتا د زړو بل مرمت حقيقي کفایت الله بھائی په اخره چې ګرانو کتونکو ته پیغام ورکا مې خلک ته دا پیغام ورکای چې واخر سره تر یې لانجه پنجنه زونینا سره سوتی ہے مش خپل سوشل میډیا ورکرونی منه مې خلک ته دا تایید ورکای چې لانجه پنجنه لکه ځون سره سوتی ہے اکثر د مې پښتنه غاټ یې غدا غدا چې پمزه کې شلې په یغشل لانجه سره کوي مملی خبره باندې لانجه سره کوي هغه نه بعد خوښ وخت راي خوښ وخت چې سیک تیرای کنه هغه لکه یغ زیوت وی ویلی زیوتای مې خلک ته دا پیغام ورکای چې رغ وخت راي ریغ ټیم ته راي دا غاټه خبره ده نه هر شي الحمدلله الله پاک ذمہواری والی د رزق الله پاک ذمہواری والی ده صحیح خبر الله پاک را سای نه چې لانجه پنجش لې غشل دغه نزون سوتی جی ګرانو کتونکو دی کفایت الله بھائی دا ټوله خبرې چې کومې په یو شعر کې بن کول غواړم وای چې تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي دغه سره ما زبیر انجم تاور کو اجازه ته ان شاء الله وی بلې خوندوري ویډیو سره بیا تاسو په خدمت چې حاضرې رو ترغه وخت پرې د الله په امان